أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. د جنگ احد واقعہ ذکر کئی اور سره آداب خی مومنانو ته د جماعت چې د اسلام سره اخلاص پیدا کړي او د الله د رسول په مقابله کې د بل چا خبره ممنئ، ورنه دنیا او آخرت بس تاسو تباشي. یا ایها الذین آمنو اے هغه کسانو چې ایمان راوړی دي، ان تطیعوا الذین که خبر او منل تاسو د هغه کسانو کفرو چې کفر کړی دی، چې کوم خلکو د الله د خبرې انکار کړی دی، د الله د رسول د خبرې انکار کړی دی، او د داسې خلکو خبره تاسو ومنله، یردوکم واپس بکی تاسو علی عقابکم په پوندو ستاسو، یعنی د اسلام نه بیا هغه کفر ته واپس کی، فتنقلبوا نشیب تاسو خاسرین تاوان والا. فتنقلبوا انقلاب یعنی چې کم ځای نه راغلی هغه ځای ته بیا واپس لاړ شئ، او بیا انجام به د دې دی چې تاسو به یې تاوان کې خپل نقصان به وکړئ، تاوان به وکړئ. فتنقلبوا نشیبا خاسرین تاوان والا. بل الله بلکې الله پاک مولاکم مولا دې ستاسو، یعنی په دې خبره ځان پوه کړئ چې کوم خلک د الله دوستان دي هغه ستاسو دوستان، او چې کوم خلق د الله دشمنان دي هغه ستاسو دشمنان، ځکه چې حقیقت کې مولا ستاسو الله دی. بل الله بلکې الله مولاکم مولا دې ستاسو، وهو خیر الناصرین او دغه الله بهتر دی د ټولو مددګارانو نه. یعنی پچا چې ستاسو نظر دی نو تاسو تقابله او مقابله وکړئ، آیا هغه د الله نه بهتر کې دی شي چې نشي کېدی نو بیا الله ته رجوع وکړئ. سنلقي زرد چې وغورځو مونږه فی قلوب الذین پزړونو د هغه کسانو کې کفرو چې کفر کړی دی الرعب هیبت، رعب او هیبت به د هغوی پزړونو کې وغورځو، بما په سبب دا غي اشرکو چې برخي خواره جوړ کړی دي دوی بالله دا الله سره، ما هغه برخي خواره لم ينزل چې نه دې نازل کړي بي په شریک دو دا غوي باندې سلطانن صدلیل، دا غوي با برخي خواره باندې دا غوي په صداري باندې دا غوی په شرک باندې الله سره دلیل خو نه دی نازل کړي، مالم ينزل نه دی نازل کړي بي برخي دا غوی باندې سلطانن صدلیل، ومأواهم النار او زید دی اور د جهنم دی، د مشرکانو زی چې دی هغه همیشه اور د جهنم دی. وبئس او بد مسوى الظالمین زید استغنی د مشرکانو، مسون زید او سیدو زید استغنی، الظالمین ظالمان یعنی دلته مراد مشرکان دي. وبئس مسوى الظالمین او بد استغنا د مشرکانو. ولقد صدقكم الله او یقینا الله رښتیا کړه استاسو سره، وعده وعده خپل الله خپل وعده ستاسو سره رښتیا کړی دا،
استحسونهم کله چې تاسو قتل ولدي باذنه په حکم د الله باندې. حس اصل کې ها سین سین د دې معنی دا ده چې یعنی دا چې تاسو قتل کړل چې دا غوي سا قشم پاتې نشو आवाज هم بیا نه راتو. استحسونهم کله چې قتل ول تاسو دی باذنه په حکم د الله حتا تر دې پوری اذا فشلتم کله چې همت ویلو تاسو اذا فشلتم کرچی کمزوری شوي تاسو وتنازعتم او اختلاف کو تاسو فی الامر په حکم کې. دا حکم نه مراد د نبی علیہ السلام هغه حکم دی چې هغه سقسان د عبید الله ابن الجراح د عبید الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ په امارت او مشرت کې باغ وند او باغ غر باندې ودرولې د 500 کسانو یو جماعت وو چې د دې جن بتا سو خزینا کومه شکست کرو کخرو او غلبه خرو په هر صورت کې تاسو بدل تولاړې. لیکن چې کله مؤمنانو هغه جنگ وګټو او کفار چې هغه په شا باندې و تختیدل نو باغ ډیره کوي باندې چې کم خلق وو هغه کې اختلاف جوړ شو. هغه وی چې را جنگ مونږ غټلې دې چې خطه کوزيګو او مال غنیمت چې هغه راغون کو. امیر ورته وی چې نه د الله پیغمبر کوم منع کړیو او دلته به یو خطه بنزو. نو یو څو کسان د امیر سره د عبید الله ابن الجبیر د عبید الله ابن جبیر عبد الله ابن جبیر سره ودرېدل او نور خلک چې هغه کوشول. نو د شاوړي دشمن چې هغه راغې د خالد ابن ولید په سربراهي کې هغه وخت پورې هغه ایمان قبول کړی نو. نو دا خو یو څو کسانو بس هغه براله دای شهیدان کړل او بیا په خپل کته باندې چرال نور مسلمانان هم ډیر خراب کړل. دا د سو جنا د الله د پیغمبر د نافرمانی د وجنا هغه ته اشاره ده حتا تر دې پوری اذا فشلتم کله چې کمزور شوي تاسو وتنازعتم او جګړه وکړه تاسو اختلاف وکړه تاسو په امر په حکم د پیغمبر کې واسیتم او نافرمانی وکړه تاسو من بعد ما رستدا غنا اراکم چې وای خول تاسو ته ما هغه مال غنیمت تحبونا چې فخو تاسو چې کله الله تاسو ته مال غنیمت خو نو بیا تاسو نافرمانی د پیغمبر وکړه نافرمانی د امیر وکړه او هغه مال غنیمت پسې لاړی. منکم بعض استاسنا من هغه یرید الدنیا چې وخت دنیا ومنکم او بعض استاسنا من هغه یرید الاخره چې وخت آخرت. دواړه قسم خلق پتا سو کې موجودو. ثم بیا صرفکم واړولې تاسو الله پاک انهم ددینا یعنی د دې کفارون الله تاسو واړولې الان کې تاسو له غلبه درکړې وا لیبتلیکم د پاره د دې چې ازمه خو کې تاسو ولقد عفا عنكم یقینا الله معافي وکړه تاسو ته. یعنی د دې نه پس یو کس د پاره دا جایز نه چې هغه صحابه مبارک کی چې کم په جنگ احد کې او دا غوی نه سقلتی شي وا دا غوی مبارک سو وی جایز نه ځکه الله معاف کړل. ولقد عفا عنكم او یقینا الله معاف کړی تاسو. والله پاک ذو فضل والده علی المؤمنین فمؤمنانو باندې او علی المؤمنین کی اشاره ده چې دا منافقین نو دا مؤمنانو نو خبردار دا غوی با خلاف کې څه خبره ونه کوي. از تسعدونا کله چې لای تاسو روان وای تاسو تسعدونا د اسعاد نه ده او یا په معنا د سعید دا سعید ویل کېږي ډاګ تا او دارنګي اغزمکه ته چاغه باندې سړې زی روان ازمکه ولاړه پرتزمکا او یا د سعود نه ده په معنا د برتلو
نو بعض خلکو معنا کړی دا استسعدون کله چې تاسو برت لای او بعض خلکو معنا کړی دا استسعدون کله چې تاسو پډاګ باندې روان وي بلار باندې روان وي او مراد دې نداده یعنی مدینه طرف ته د جنگ نه تېخته کوله ځکه چې بیا دشمن چې دی هغه غالب شو نو مدینه طرف ته دی روانو استسعدون کله چې تلای تاسو طرف د مدینه ته ولا تلونا او رستا نقتل تاسو علی احدن هچاتا یعنی پشا تاسو چاته قتل نه چې شاته سوچته او کنه په صح حال کې دي او رسول او رسول د الله يدعوكم आवाज کو تاسو ته فی اخراکم رستاسو نا دا الله پیغمبر رست پاتې شو او دی په تخت روانو او سکسان چې دی هغه جانواز جان نثار هغه پیغمبر سره وو او دا الله پیغمبر دوی ته आवाजونه کول چې الی عباد الله اے دا الله بندیانو زما طرف تراشي او دوی شاده نه قتل او په مخ باندې روانو او پدې کې د پیغمبر هغه شان الله بیانې چې څومره شجاع څومره بهادر چې په داسې حالاتو کې چې اعلان کې د نظر د کفارو په پیغمبر باندې وو چې دې مونږه شهید کو قتل کو لیکن د دین باوجود پیغمبر دغه میدان نه تخت نه کړی او رسول او رسول د الله يدعوكم आवाज کو تاسو ته فی اخراکم رستاسو فاصابکم نو درور سیدو تاسو ته فاصابکم درور رسو تاسو ته یا فاصابکم په بدله کې در کو تاسو ته ځکه چې ثواب بدله ته وایي یعنی تاسو د الله د رسول نه فرمانی وکړه نو دا غم چې الله تاسو ته در کو دا هغه بدله وا فاصابکم نو په بدله کې در کو تاسو ته غم من غم بغم من سرد بلغما یعنی یو غم خداو چې هغه کم فتح الله تاسو ته درکړو غلبه هغه په شکست باندې بدل شو او بل غم داو چې ډېر صحابه پاغه کې چې هغه شهیدان شول او زخمیان شول فاصابکم نو په بدل کې در کو تاسو ته غمن غم بغم من سر د غما لیکیلا د پار د دې لیکه د پارا د دې لا تحزنوا لیکیلا تحزنوا د پار د دې چې غم نه کوي تاسو علاما باغ سباندی فاتکم چې فوت شستا سنا د لاس نوزی استاسو ولا ما اصابکم ولا ما او نه په هغه تکلیف باندې اصابکم چې در رسیدلې تاسو ته بس ټیک د تکلیف راغی د الله طرف نه زمونږ نه همیشه او مال غنیمت تلاس هو ته زمونږ معلوم لاړی به خبر نه پدې کې با دا الله رب العزت د طرف نه چې دی هغه خیر او بهتري وي نو دا قانون الله منتخی چې کله یو تکلیف راشي او یو شی د لاس اوزي نو بس دا غي غم مکو بیا د زین او بس الله ته اوس بارا ان لله و انا الیه راجعون لیکیلا تعذنو د پاره د دې چې غم نه کوي تاسو علاما فاغ سباندی فاتکم وتل د لاس تاسو نه ولا ما او نپا هاغ تکلیف اصابکم چې در رسیدل او تاسو ته والله پا خبیرون خبردار دے بما باغ عملونو باندې تعملون چې کوي تاسو د دې پوری هغه وخت الله ذکر کو چې کوم په شکست کې بدل شو هغه غلبا او هغه فتح وز د دین پس بیا الله رب العزت غلبا ورکړي ها دغه جنگ احد دی بیا کفار چې دغه پشا باندې تختی او الله مؤمنانو ته بره ورکړي ثم انزل بیا راولېګو علیکم پتا سبحانه من بعد الغم رستد دغه غمنا امنتن نعاسن امن والا جوټه د خوب نعاسن پر کاله یا جوټه د خوب او داسې جوټه د خوب وا امنتن چې هغه د امن وا بس لغونده کې خوب جوټه چې هغه په مؤمنانو باندې رااله او چې څنګه هغه د خوب جوټه رااله داغه سره سره د دوی هغه وجودونه چې دوباره تازه شول هغه ټول ستړیواله چې هغه ختم شو ستومانی ختم شو هغه ډیپریشن او هغه غم چې هغه ټول ختم شو داسې مهربان ذات ته
ثم انزل علیکم بیا راولیگو پتاسو باندې من بعد الغم رستد دغی غمنا امنتا نعاسا امن والا جوټه د خوب یغشا چې پټولای طائفتن یو ډلا منکم استاسنا یو ډله استاسنا پټولا دې پر کالی یادې جوټه د خوب معلومیږي دا چې ودغه ډله کې دوه قسم خلک وګڼه یو باخه مؤمنانو او بل پکې هغه کچاو نو الله رب العزت مهرباني په هغه چا کړی و چې هغه باخه مؤمنانو یغشا پټولای طائفتون یوډل منکم استاسنا وطائفتون او بلډلا قد اهمتهم اغه قص کړو قد اهمتهم انفسهم قص کړو زړونو د دې نفسونو د دې یعنی د سشهم قصد کړو د صحیح اراده کړو یا ظنونا گمان کو دی بالله پا الله باندې غیر الحق نامناسب گمان یعنی الله وعده چې وی الیاذ بالله داسې درو دي وعده وي او الله چې دا مدد څنګه کوي که مدد کوله خدای ته پیدا مدد کړو کنه ظن الجاهلیت گمانونا دنا پوهه گمانونا د جهالت یقولون ویدی حل لنا اشتد د پار زمونگا من الامر د کارنا من شیئن سشی یا من الامر مراد چی دے اغا اختیار دے حل لنا اشتد د پار زمونگا من الامر د اختیارنا من شیئن سشی قل ورطوے پیغمبرا ان الامر بیشکا امر چې امر نه مراد کار شي یعنی فیصله نو یا پیغمبر ان الامر بشکا فیصله كله ټولا دا فیصله لله په اختیار د الله کې دا ستاسو سره سره فیصله اختیار نشته ده یخفونا پټول دی فی انفسهم بذلون خپلو کې ما هغه خبر لا یبدونا چې نه سرګندولې پیغمبر لکتا تا یقولون ویدی لو کان لنا کچری وی د بار زمونگا من الامر د اختیارنا شیئون سزر بر که زمونگ سر سے اختیار وی سفیصله زمونگ پلاس کی وی ما قتلنا هاونا ما قتلنا نبوی جنگ کڑے مونگا نبوی قتل کڑے شوی مونگا هاونا پدیزے کی که زمونگ سر اختیار وی نو دلتا با مونگ نراغل وی نبا زمونگ دا مرگری قتل شوی وی قل ورتو یا پیغمبر لو کنتم کچری وی تاسو فی بیوتکم بکورن اخبلو کے لبرز اللذین ضرور براوتل وی حاغ خلق کتبا چی مقرر کرشو علیہم القتل پاوی باندی وجل الى مضاجعهم زید اڑخ لگول اخبلو تا یعنی چې د چا په کم ځای کې الله مرګ مقرر کړی وي هغه ځای ته هغه د کور نم راغلی وي یعنی دا دومره اټل قانون دی چې په کم ځمکه به سړی مري کم ځای کې به سړی مري او په کم حالات کې به سړی مري دا د الله د طرف نه مقرر دی دا په دې باندې نه چې د جنگ لاړ شي نو هلته به مړ شي یا حق بیان کې نو ته به مړ شي نه وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ او د پار د دې چې ازمایښو کې الله پاک ازمیخو کې الله پاک ظاهر کې الله پاک ما هاغه فی صدورکم چې پسینو تاسو کې دي وَلِيُمَحِّصَ او د پار د دې چې پاک کې الله ما هاغه فی قلوبکم چې پزړونو تاسو کې دي والله الله پاک علیم خبوه ده بذات الصدور بخبرو د سینو باندې ان الذين بشکا هاغ کسان تولا منکم تولا چې واپس ول منکم تاسونا یوم التقل جمعان یوم په ورځ باندې التقل جمعان چې یو بل ته مخامخ شوي وي دوړلې یو طرف ته مؤمنان او بل طرف ته کافران انما استزلهم الشیطان یقینا فیولیو بی شیطان دا دوی شیطان فیولیو او پسې وجه فیولیو
بے بعدی په سبب د بازی ما هغه ګناونو کسبو چې کړیو هغه. دا یاد ساتي چې یو سړی د دین د کار نه رسته کیږي نو داغه په ژوند کې داغه په اعمالو کې داسې عملونه چې باغې الله خپي الله ته خوشاله نه داغه د وجه هغه د دین د کار نه رسته کیږي هغه د قتال د میدان قتال نه رسته کیږي هغه د تبلیغ د دعوت د کار نه رسته کیږي هغه د دین د کار نه رسته کیږي. دا یو زینا سو مقاماتو کې الله رب العزت دا خبر واضح کړی دا. نو کوم خلک چې د دین د کار نه رسته کیږي نو هغه د بزان ویریږي او د ځان جایزه دی والی چې دی ولی شاته روان دي د په مال کې حرام دی یا د په اعمالو کې او داسې کار دی چې باغې الله خپه دی گناہ کبیره پکې موجود تا او هغه د پریدینه د دې وجه نه رو رسته کیږي. انما استذلهم الشیطان یقینا خو شیطان بے بعد ما کسبوا بسبب د باز یا گناہونو چې دوی کړیو ولقد عفا الله عنهم یقینا الله معافي کړی د دوی ته. ټیک دا د دوی نه نافرمانی وشو ګناه وشو هغه په وجه باندې سزا وته ملا وشو بس الله دی توبه وستا الله معاف کړو. نو دې کې اشاره ده د خبره ته چې لامړ خونه ژوندې کنه توبه وباسا او الله ته رجوع وکا لکه څنګه چې د صحابه وکړو څنګه چې د صحابه رجوع کړو. ان الله بشک الله پاک غفور ډیر بخون کې ده حلیم صبرناک ده.